حسن بصری رحمت الله علیه څخه چا پوښتنه وکړه چې موږ ګناهونه کوو الله جل جلاله عذاب نه راکوي. حسن بصری رحمت الله علیه ورته وویل چې تا ته په لمانځه سجده ذکر تلاوت کې کوم خوند درته حاصلیږي؟ هغه وویل یا. حسن بصری رحمت الله علیه ورته وویل بس همدغه د الله عذاب ده چې ته نه په لمانځه کې خوند درته ملاویږي، د الله ذکر کوې خوند نه درته حاصلیږي، د قرآن شریف تلاوت کوې خوند نه درته حاصلیږي، زړه دې نه غواړي چې د الله عبادت وکړې، بس دغه د الله عذاب ده. بعضې کسان منځونه نه کوي او روزه نه نیسي، یعنې د الله عبادت نه کوي. الله جل جلاله چې له چا څخه ناراضه سي رزق او نعمتونه نه ورباندې بندوي، بلکې د سجدو او د عبادت توفیق نه ورکوي الله. یو څوک وایي زه دا مسجد ته نه ځم، د چا څه خوا بده سي مسجد ته نه ځي، دی وایي زه نه ځم. ای د الله بنده، الله دې خپل کور ته نه پرېږدي، تا یو داسې ګناه کړې ده چې الله درڅه ناراضه سوی ده، الله جل جلاله تا اوس خپل کور ته نه راپرېږدي ته کور ته ورسې، نو ته په خپل ګریوان کې وګوره چې کومه ګناه دې کړې ده، الله ته په سجده ساله ته وژاړه، توبه وباسه. نو ما درته وویل الله جل جلاله چې له چا څخه ناراضه سي رزق او نعمتونه نه ورباندې بندوي، بلکې د سجدې توفیق الله نه درکوي. الله دا توفیق تا ته نه درکوي چې ته دې ولاړ شې د الله کور ته او د الله په کور کې دې لمونځ وکړې.